نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د اهل مکه مختلف حربې منصوبې تر دې پورې چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د قتل منصوبې دا ناکامې شوې او د لالچ منصوبې ناکامه شوې. ولید ابن مغیره مال غواړي در بکو، ناکام شو په دې کې. مشري غواړي، ناکام شو په دې کې. دومره پورې چې حبشې ته نبی علیہ السلام خپل اصحاب ولېږل، هجرت یې وکړو، یو هجرت، دویم هجرت، بیا نجاشي ته د دې سفیران تلل، هغه هم ناکام شول. غرض چې کم طرف ته کومه منصوبه تړي، مقصد یې دا دی چې نبی علیه السلام د خپل مشن او د خپل کار نه منع کړي. خو د مسلمانانو تعداد بړاویږي، ورسره د دې مظالم او سختۍ هم زیاتیږي او په مسلمانانو باندې د مکې ځمکه تنګیږي. خو نبی علیه السلام مسلسل کوشش کوي، محنت کوي او د یو عظیم قائد او داعی صفات هم داسې وي چې هغه حوصله نه بیالي، باوجود د احبابو، باوجود د عدم وسایلو چې نه احباب شته، نه څوک مرستیال شته دی، نه څه وسایل شته دی، بیا هم نو یو حربه دی بله کوي چې نبی علیه السلام محصور کوي تر 3 کالو پورې او د مکې سره نږدې یو درې ته نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام خاندان مجبوری او هلته محصور کوي او قید کوي. تر 3 کالو پورې نبی علیه السلام سره معاشرتی او اقتصادي بایکاټ کیږي. په هغې کې نکاح و بیاع، خرید و فروخت، د هر یو څیز پابندي په نبی علیه السلام باندې لګي. په مکه کې ډېر قبایل وو، په هغې کې د بني هاشم او بني عبدالمطلب دا یو طرف ته او تمام قبایل بل طرف ته شول. نو نبی علیه السلام سره دا د خاندان خلق یعنی بني هاشم او بني عبدالمطلب شو او دی چې کوم ځای کې محصور شو هغه مشهور دی په شعب ابي طالب باندې. سخته قسمه قسم وي، دی پکې یو نوې حربه وه دومره پورې چې د خوراک څښاک سازو سامان چاته نه میلاویږي او یو ځای کې محصور شي، په شمېر چند خلک وو. نو د ماشومانو د لوږې، د تندې هغه چغې، ژړاګانې دا به اورېدلی شوي، اوازونه به یې راتلل، دې مشرکانو به اورېدل او په هغې باندې به خندېدل او خوشحالۍ به یې کولې. د دې 2 کاله تیر شو، نبی علیہ السلام په منا کې وو او کفارو د نبی علیہ السلام نه یو مطالبه وکړه چې په هغې کې ابو جهل او نضر بن حارث، اسود، داسې رؤسا هم موجود وو. د 14مې سپوږمۍ په سر ولاړه وه چې دا 2 ټوکړې کا. نبی علیه السلام اشاره وفرمایله او یو اشارې سره الله جل شانه په خپل طاقت باندې هغه ښکاره کو او دا د نبی علیه السلام معجزه وه. سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه، یو ټوکړه په جبل ابو قبیس باندې او دویمه ټوکړه جبل قوعقعان ته چې یو ډېره لویه فاصله ده د دې ترمنځه پورې ښکارېدل. بیا ابو سلمه او ارقم دا وویلي چې نه دا خو تا جادو کړی دی، بهر کیف وی نه منل. داسې د نبی علیه السلام دویمه معجزه چې په دغه وخت کې سوپر طاقتونه
د روم سلطنت و او د فارس سلطنت و. اهل فارس آتش پرست وو او دی په دې خپل عبادت کې د مکې مشرکانو سره مشابهت لرو چې هغه بت پرست وو او د آتش پرست وو. او اهل روم اهل کتاب وو او د هغې مشابهت د مسلمانانو سره و چې مسلمانان د الله جل شانه عبادت کولو دغسې هغې اهل کتاب وو نو هغې الله منلو ګویا. خو د دې فارس نه د دې دواړو سلطنتو ترمنځ به مقابلې کېدلې او اهل فارس به فاتح راتلل او بالاخر په دې جنګونو کې 2514 عیسوي کې تر دې پورې چې په بیت المقدس باندې هم دی قبضه وکړه ایرانیانو، فارسیانو، شام او مصر او ایشیای کوچک چې دا د روم زیر تسلطو د هغې نه دا غټې غټې علاقې دا ونیول چې اوس ځان دپاره علیحده ریاستونه دي او تقریبا 90,000 عیسایان په دې کې قتل کړل. نو چونکې کفارو د دې سره یو قسم همدردي وه نو دې ته خپل وروڼه ویل چې دا قدر مشترک پکې چې دی بت پرست او اهل ایران اهل فارس هغه آتش پرست نو یې زمونږ وروڼو وګټله او ستاسو وروڼو بهلودله. دا د کفارو یو استهزاء او دعوه وه. په دې باندې په دې حالاتو کې د سورې روم آیتونه نازل شو. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. نو ابوبکر صدیق رحمه دا آیتونه بیا چې کله د دې تلاوت وکړو او د ابی بن خلف او داسې نور مشرکانو دې استهزا کوله چې دا څه وایي نو د حضرت ابوبکر صدیق رحمه د ابی بن خلف سره شرط ولګولو که چېرې 3 کالو پورې رومین غالب نشول نو ته به زه که چېرې غالب شول نو ابوبکر صدیق رحمه ته ویل چې ته به 10 ځوان اوښان دا به ما ته راکې ورنه زه به در کوم. نو نبی علیہ السلام ته چې د دې کیسې پته ولګېده نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې داسې وکړه چې دا مدت زیات کا د 3 کالو نه تر 9 کالو پورې زیات کا او دغسې د اوښانو تعداد تر 100 پورې زیات کا. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره بیا داسې شرط تازه کو او دا د اسلام نه قبل د 2 طرفه شرط لګول په ابتدای اسلام کې جایز او اوس حرام دي. نو دا یې ورسره ولګولو. بیا د 623 عیسوي کې د روم بادشاه د ارمینیا نه مسلسل حملې شروع کړي او عین په هغه کال باندې چې کله الله جل شانه د بدر په مقام باندې چې هغه الفارق بین الحق والباطل جنگ و چې په 19 رمضان باندې شوی دی الله جل شانه مسلمانانو ته یو عظیمه فتح د بدر په مقام باندې ورکړې ده. نو په هغې کال باندې الله جل شانه اهل روم چې دا اهل کتابو دا په اهل فارس باندې فاتحه کړل او الله روم ته چې دی هغه سرخرویي ورکا او هغه شرط چې ابوبکر صدیق رحمه سره امیه بن خلف لګولی و هغه الله جل شانه په هغې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سرخرو کو او امیه بن خلف الله جل شانه چې دغه وخت کې مردار و د هغه دعوه الله بې مراده کا او بیا د امیه بن خلف د زامنینو نه حضرت ابوبکر صدیق هو هغه سل پوخان واغستل او نبی علیہ السلام ته پیش کړل. بیا نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم هغه فوراً صدقه کړل. نو دا یو 2 معجزې په دې دوران کې الله جل شانه د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ښکاره کړي. نو دا اولنې د دې شق قمر خدا دویمه چونکې دغه وخت کې د سورې روم دا آیات نازل شوي الف لام میم غلبت الروم نو د دې دا رښتینولي خو وروستو شوې ده
خو چونکې خبره شرط دغه دوران کې لګېدلی او بیا تر 9 کالو پورې نبي علیه السلام د مدت ابوبکر صدیق محمد ته د بړاولو رایه ورکړې وه. داسې معاشرتي او اقتصادي بایکاټ دی. د دې بایکاټ بعضې کافرانو ته په دې باندې حسرت کېدلو او غم کېدلو او هغې په زړونو کې رحمت او شفقت پیدا کېدلو چې دا ډېر لوی ظلم دی. نو 3 کاله چې د دې بایکاټ معاشرتي او اقتصادي بایکاټ پوره شول نو هشام بن عامر او زهیر بن امیہ او مطعم بن عدی ابو البختری بن هشام زمعه بن اسود داسې کسان دی را جمع شول مطاف ته لاړل. هلته کې ابو جهل او داسې سرداران قریش روسۍ قریش هغه هم هلته په مطاف کې موجود و. د هغې په وړاندې د دې کسانو نه چې دا تاسو ته ما نومونه واخیستل دی خپل منځ کې مشوره وکړه چې موږ به یو کس مخالفت وکړو د دې معاهدې چې دا معاهده غلطه شوې ده چې دا بني هاشم او بني عبدالمطلب دا په یو ځای کې محصور شوي دي په شعب ابي طالب کې او دومره لوی زورن او تکلیف ورته ورکوو. ښځې دي پکې، ماشومان دي پکې، دا ډېر لوی ظلم دی، دا ښه نه دي. نو یو سړي مخالفت وکړو او د نورو یې تایید وکړو. دا هشام بن عامر، زهیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری بن هشام، زمعه بن اسود وغیرہ. نو ابو جهل او د هغه چې کوم حواریین و منونکي خلک و د هغه جماعت دوی راپاڅېدل او ابو جهل دې ته ویل چې چپ شئ، دې کې کار مه لرئ، دې نه وروسته شئ کینې ښه به نه درته پام کوئ، ګوره چې دې کې کار ولرلو. نو د نبی علیه السلام تره ابو طالب دغه ټایم کې هم موجود و. نو هغه ورته ویلي چې نه داسې ده چې تاسو جګړه مه کوئ، فیصله به زه وکړم. دا معاهده چې تاسو په څه لیکلې ده او تاسو اویزان کړې ده بیت الله شریف کې، نو هغه وګورئ. ما ته خپل وراره نبی پاک صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې هغه معاهده وینو خوړلې ده ټوله او صرف اسم جلاله پاتې دی، لفظ الله جل جلاله وتعالی شانه. نو دا پاتې دی. تاسو وګورئ که چېرې زما د وراره دا خبره رښتیا وي نو معاهده ماته کوي او که نه وي نو معاهده برقرار وساتئ. نو دی داسې وکړل چې لاړل معاهدې ته، چې معاهده یې وکتله نو چې په څه باندې لیکلی شوې وه یقینا همدغسې وه چې هغه وینو خوړلې وه مکمل او کوم ځای کې چې اسم جلاله و د الله جل جلاله نوم و نو هغه باقي پاتې و. په داسې په 10 نبوي باندې د نبوت په 10 کال باندې دا معاشرتی بایکاټ والا او اقتصادي بایکاټ والا دا معاهده دا ختمه شوه. د دې مقاصد څه د دې معاشرتی بایکاټ او په دې کې څه حکمتونه وو؟ نو هغه دا دي چې د نبي علیه السلام چونکې داعي وو او هغه د هر قسم مجلس او د اټک بیټک نه بندول او په هغه باندې پابندي لګولو چې د خلکو سره اختلاط نه کوي، د اختلاط نه منع کولو. بل په مسلمانانو باندې خو دې جبر او تشدد کولو نو چې د چا د وجې نه مسلمانانو ته تکلیف ملاویږي د هغه نه لرې کول وو چې تسلي ورته میلو نشي. او د نبي علیه السلام دا تسلي به د هغې دپاره د مرهم پټ کار کولو نو چې دې ته مرهم پټي میلو نشي او د دې دا زخمونه هم دغسې تازه وي. بل د نبی علیه السلام خاندان مجبور کولو چې د نبی علیه السلام خاندان مجبور شي او دومره تنگ شي چې د خپل د قوم سړي پورې یعنی نبی علیه السلام پورې تنگ شي او د مونږ ته حواله کي. لہذا مونږ ښکارا چې د پدار کو او قتل کو او دا قصه ختمه کو. بل دا د مسلمانانو په منځ کې چې رابطه ختمه شي او د دې ترمنځ بدګمانه پیدا کی او توڑ پیدا کی د دې سره. ځکه نبی علیہ السلام او دغه خاندان نه مسحور کو نو
چې د چا اړو همت نشي، اختلاط ختم شي او افواګانې او بدګمانیانې دا پیدا کی په مسلمانانو کې توړ پیدا کی. لہذا دې سره به د مسلمانان ختم شي، دا مقصد د دې. بل د حج په موسم کې نبی علیہ السلام محصور کول، دام د اطراف او اکنافو نه به خلک راتلل، نبی علیہ السلام باغې سره ملاوېدو، نو دا اختلاط بندولو او مقصد د هغې نه د دعوت دروازه بندولو چې نبی علیہ السلام د دې خپل کار او د خپل دعوت دا مخکې ونه رسوي. الحاصل دې نه دا ملاویږي چې څنګه چې د نبي علیه السلام صفت دی وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا، نو د داعی صفات هم دا پکار دي چې دا د قوم نه نه کټ کېږي. د داعی صفات هم دا پکار دي چې د قوم نه نه کټ کېږي او د دې قوم نه دا کټ کول داعی لره دا د باطل خواهش دی، دا د باطل خواهش دی. نو که څوک په خپله کټ کېږي نو عموم د باطل خوشحاله کوي، او که څوک په نورو ذرایو سره چې هغه هم د باطل ذرایو وي او اسباب وي چې هغه اسباب وي چې داعي د خپل قوم نه کټ کي او د اختلاط د قوم سره نه وي، نو دا هم د باطل خواهش دی. نو که داسې څوک داعي کوي دا د باطل په خواهش باندې عمل کوي. نو پکار دا دی چې خوب د لګن او محنت سره او انتهایی کوشش سره رکاوټونو نه بغیر خپل مشن جاری ساتل هر حال کې دا د یو عظیم داعی صفات دي. دا د دې هغه چند مقاصد دي. دا معاشرتي بایکاټ ختمېدلو پسې څو ورځې پس د نبی علیه السلام ډېر عظیمې سهاري چې یو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وه چې د دې په مال سره نبی علیه السلام ته تقویت ملو دی، د دې په ایمان سره او د دې په تایید سره چې اول هغه مخکې تیر شوي تفصیل نه کوم. نو په هر غم درد کې د نبی علیه السلام سره به ولاړه وه. داسې د نبی علیه السلام تر ابو طالب د اول څو ورځې بعد دا معاشرتي بایکاټ دا معاهده چې ختمه شوه نو ګویا لږ غوندې دغه راغلی فراخي راغله، وسعت راغلی، او څو ورځې بعد ابو طالب وفات شو. نو نبی علیه السلام ته ډېر زیات دک په دې باندې ورسېدو. د هغې څو ورځې نه وې تېرې چې حضرت خدیجه رضی الله عنها دا هم وفات شوه. دې وجې نه چونکې دا ډېر لوی غم او لویه صدمه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ورسېده، نو دې کال ته عام الحزن وی، د غم والا کال. او دا واقعات دا هم په 10 نبوي کې شوي دي، د نبوت 10 کال دی. نو ام کلثوم رضی الله عنها او حضرت فاطمه رضی الله عنها چې دا د نبی علیه السلام لوڼه دي، دا ماشومانې وي، نو د دې د خبرګیری، د دې د پرورش او د دې د خوراک لپاره په کور باندې نو زنانه پکار وي. نو داسې د دې د صحیح تربیت او خبرګیری لپاره په کور کې څوک پاتې نه شول زنانو کې. نو نبی علیه السلام به غمګین وو او بیا حضرت خدیجه رضی الله عنها سره دومره محبت وو چې تر اخر وخته پورې نبی علیه السلام د حضرت خدیجه ذکر وکولو، یاد به کولو. نو عثمان ابن مزعون رضی الله عنه د دې بیبي خوله بنت حکیم نبی علیه السلام ته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو نکاح کول غواړئ؟ که تاسو نکاح کول غواړئ نو جنکۍ یعنی پیغلې جنکۍ هم شته دی او بیوه ښځې هم شته دی، تاسو چې څوک غواړئ موږ ستاسو نکاح کولی شو. نبي علیه السلام تپوس وکړو چې څوک دي، نو ورته یې عرض وکړو، وویلی شو ورته چې په پیغلو جنکو کې حضرت عایشه بنت ابي بکر رضی الله عنهما هغه ده، او په بیوه ښځو کې سوده بنت زمعه ده. نو نبی علیه السلام ارشاد فرمایو چې دواړو سره خبر وکړي په شوال په
لسم د نبوت په لسم کال کې په شوال کې ام المؤمنین حضرت سودا رضی الله عنها جوړه شوه. دا د مؤمنانو مور جوړه شوه، یعنی نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره نکاح شوه. او داسې هم په شوال په لسم د نبوت په لسم کال باندې حضرت عایشه رضی الله عنها سره هم نکاح شوه، خو رخصتي د هجرت نه پس شوې ده. داسې د نبی علیه السلام غټې دوه سهارې ختم شوي او د مکې دا خلک په خپل ظلم او بربریت کې په انتها باندې دي او په کوشش کې دي چې نبی علیه السلام باندې څنګه پابندي ولګو، دې څنګه د خپل کارنامې کو قسمه قسم طریقې د لپاره اختیاري. نو په مکه کې اسم کار کول انتهایی مشکل وو او 3 کاله نبی علیه السلام نزدې په شعب ابي طالب کې محصور تیر کړل. نو لہذا د داعی صفات دادي چې هغه خپل نظر په یو ځای باندې او اون ساتي، بلکې یو ځای کې کار مشکل دی نو بل ځای طرف ته توجه کی، الته مشکل دی هغه پرېږدي بل ځای ته لاړ شي، چېرته خو به کار اسان شي او حل به روزي او الله جل شانه به کم کار دپاره دا داعی او دا نبی مبعوث کړی دی، الله به په هغې کې ورته لاره ورکړي. نو لہذا نبی علیه السلام د طایف طرف ته په 27 شوال باندې د نبوت په لسم کال په 27 شوال باندې د طایف د سفر اراده کوي. ځان سره خپل د خولې زوی چې پښتو کې ورته د خولې زوی وایي متبنا هغه زید بن حارثه په دې سفر کې ځان سره کوي او دا سفر 50 میله 15 کیلومتره دا سفر دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم پیدل کړی دی. دینم دا پته لګي چې داعی سره که ظاهري اسباب نم وي بیا هم همت نه دی پرېښودل پکار او بې سازو سامانه بې اسبابو بې وسایلو خپل محنت دپاره وتل پکار دي. نو نبی علیه السلام مکې طرف ته دا سفر کړی دی او پیدل یې کړی دی. طایف ته چې نبی علیه السلام ورسېدلو د طایف خلک یې جمع کړل، د هغې غټ سرداران په هغې کې 3 عبداللیل او مسعود او حبیب، د هغې سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم خبره وکړه. نو د 3 نه یو ویلي چې د نبی جوړولو دپاره د ستا نه ما سوا الله ته بل څوک میلاو نه شول، نعوذ بالله من ذلک. دویم ورته وویلي که چېرې ته پیغمبر یې نو دا د بیت الله شریف توهین دی. دریم ورته وویلي چې زه تا سره خبرې کولو ته نیم تیار او زه تا سره خبرې کولو ته نیم تیار چې ستا سره زه خبرې وکړم. بیا د طایف او باش الکان دای نبی علیه السلام پسې کړل. نبی علیه السلام په کاڼو ویشتو تر 3 میلو پورې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ته منډه ورکړه او نبی علیه السلام په دې دوران کې چرته بستړی شو او په منډه باندې چې یو طرف نه د کاڼو غزارونه او بل طرف ته منډه، نو او د یو طرف نه 15 کیلومتره مزل کړی دی او یې سیده خبره وشوه آرام نه دی شوی او به فوراً داسې تصادم کیږي نو تاسو ووایي چې څه به کیږي. نو نبی علیه السلام به کله د درد د وجې نه به کېناستو، کله به بېهوشه شو، بیا به پاڅېدی، بیا به روان شو. نو اخر نبی علیه السلام بېهوشه کېږي. عبدالرحمن بابا فرمایي چې په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي، ته ګوره چې بارداره ونه څه کا. نبی علیه السلام به بېهوشه شو او اخر دا دی چې بېهوشه شو، د سر مبارک وینه تر خپو پورې ورسېدله، پڼې مبارک یې د وینو نه تر دي. زید بن حارثه چې د نبی علیه السلام متبنا زوی دی، نبی علیه السلام یې په شاکو او د طایف نه بهر ورسولو. نو طایف نه چې بار راوتل قرن المنازل ورته وایي، هغې مقام ته ورسېدل. دلته د عتبه او د شیبه د انګورو باغونه وو. هلته نبی علیه السلام لږه ساه اخیستې ده او لږ غوندې ارام یې کړی دی. عتبه او شیبه دې تم په نبی علیه السلام دا حالت چې ولیدلو، دې تم په نبی علیه السلام باندې رحم رالی او خپل د دې غلام و چې هغه نصراني و، عداس نوم یې و، هغه ته
د انګورو یو غونچه ورکه چې یو څه دا نبي علیه السلام ته ورکه. نبي علیه السلام ته چې یوړه نو نبي علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم وویل او هغه خوراک شروع کو. نو دې عداس ته تعجب وشو، حیران شو چې دا تا څه وویلې. نو نبي علیه السلام نه د تسمیه باره کې د بسم الله په باره کې تپوس وکړو او نبي علیه السلام دنم تپوس کوي چې ته څوک یې، د کوم ځای نه یې؟ نو وایي زه دغسې غلام یم، عداس مې نوم دی، د نینوا د موصل علاقه ده د هغې یم. نبي علیه السلام ورته فوراً وفرمایل چې ښه هلته خو زما ورور یونس علیه السلام راغلی و. نو او ده ته د عداس ته د یونس علیه السلام په باره کې خبر و. نو ده چې دا واورېدل نو ډېر حیران شو. نبي علیه السلام ته وایي چې تا ته څنګه پته ده، ته یونس علیه السلام څنګه پیژنې؟ نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې زه هم پیغمبر یم او هغه هم د الله د طرف نه پیغمبر راغلی و او خپل قوم ته مبعوث شوی و. نو فوراً د نبي علیه السلام د لاس مبارک نه بوسه واخیستله، ښکلې کو او مسلمان شو، اسلام قبول کو. دې نه وړاندې نبي علیه السلام دلته کې دعا کړې ده اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني على الناس. دا یو دعا یې کړې ده چې په هغې کې د خپل ضعف د خپل کمزورۍ شکایت الله ته کړی دی چې زه کمزوری یم. د دې قوم باره کې الله جل شانه تسلی دي ویلي تر دې پورې چې جبریل امین راغی او هغه چې د غرونو فرشته دا دی ما سره ده، تاسو حکم کوئ چې الله جل شانه د غرونو ترمنځ دې وچخڼئ او ملیامې ټکي. نبي علیه السلام بیا هم بددعا نه کوي او هغې ته اجازت نه کوي. نه وایي که دې ایمان نه راوړي د دې په نسلونو کې به څوک داسې راشي چې هغه به ایمان قبول کړي. لہذا محمد ابن قاسم چې فاتح سند دی نو هم هغه د بني ثقیف نه دی چې هغه هم د دې طایف یو قبیلې نه او الله جل شانه تر سنده پورې را رسولی دی. نو بیا د طایف نه چې نبي علیه السلام راوتې بطن نخله ورته وایي، اوس ورته السیل الکبیر وایي، هلته راورسېدی. نو بیا د هغې نه نبي علیه السلام باندې مکې ته داخله ممنوع وه. نو څو ورځو پورې په دې بطن نخله کې السیل الکبیر چې ورته وایي دلته کې څو ورځې پاتې شوی دی. بیا دغه دوران کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د شپې په منځ کې سورة رحمان تلاوت کولو. نو د ترکیو علاقه ده نصیبیین ورته وایي، د هغې علاقې 7 جنات دلته په دې لاره باندې تلل، بطن نخله باندې نبي علیه السلام په مانځه کې د سورة رحمان تلاوت کوي. هغې دا واورېدلو. بیا چې دا واورېدل دغه کسان مسلمانان شول. گویا په دې سفر کې 8 کسه مسلمانان شول. یو عداس چې نصراني المذهب و، د عتبه او د شیبه په باغ کې د هغې غلام او د هغې په باغ کې خدمت کولو. او دا 7 جنات مسلمانان شو. بیا د دې بطن نخله نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم جبل نور ته رالی او جبل نور ته چې رالی نو زید بن حارثه چې د نبي علیه السلام د دې سفر ملګری دی او د نبي علیه السلام خادم هم دی او د نبي علیه السلام متبنا زوی دی. نو ده ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو به مکې ته څنګه داخلیږئ؟ نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې الله تعالی به سلار روباسي. بیا د نبی علیہ السلام ملاقات دپاره څه مسلمانان را د هغې عرض وکړو چې د طایف والو تاسو سره څنګه رویه اختیار کا، تاسو سره څنګه وکړل؟ نو مکې ته دا خبر راغلی دی او د مکې خلق هم د مکې د مشرکانو سرداران هغې هم داسې اراده لري چې تاسو مکې ته راکوشئ. نو
د طایف غوندې واقعه تاسو سره دلته مکه کې پیش را نشي، یعنې تاسو مه راځئ. نبی علیه السلام یې منع. نو نبی علیه السلام د مکې د سردارانو نه امان طلب کو، د اخنس بن شریق نه، د سهیل بن عمر نه، دا لوی لوی سردارانو. نو ټولو سردارانو انکار وکړو، نبی علیه السلام ته امن ور نه کو او نبی علیه السلام نه په جبري نور باندې دی. آخر کې په دې سردارانو کې یو سردار دی مطعم بن عدي، هغه دې خبرې ته تیار شو، هغه نبی علیه السلام ته امن ورکو، خپل زامن یې راوویسته او هغه په حرم کې ودرول او هغې ته تورې زغرې ورکې. نبی علیه السلام نه په امن و امان کې مکې ته راوستل. نبی علیه السلام د بدر په موقع باندې چې کم خلق د مشرکانو نه کافرانو نه قیدیان شوي وو، نو په هغې متعلق باندې نبی علیه السلام فرمایو چې که چېرې مطعم بن عدي ما سره د دې باره کې خبره کړې وې نو ما به ضرور د هغه په خاطر باندې دې رها کړی وی. د بدر هغه قیدیانو متعلق نبی علیه السلام داسې فرمایلی دي، مفهوم دغسې دی. نو داسې د جناتو دوباره بیا راتلل شوي دي د بطن نخله نه 3 میاشتې پس. په بطن نخله چې السیل الکبیر ورته وایي دغې مقام ته دغلته 7 جنات چې نبی علیه السلام په مانځه کې د شپې سورې رحمان تلاوت کولو هغه واورېدو او 7 جنات مسلمانان شول. د هغې نه نو د دغې واقعې نه پس 3 میاشتې پس نبی علیه السلام عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ځان سره واخیستلو، د مکې نه بهر تشریف یوړو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه یو دیره چاپېره کا او نبی علیه السلام عبدالله ابن مسعود ته وویل چې دې دایرې نه به نوځي کنې بیا به درته زه نه ښکارمه، دې دایرې نه به نوځي کنې بیا به درته زه نه ښکارمه. نو نبی علیه السلام سیده لاړې یو غټ کاڼی و هغې طرف ته تشریف یوړو. عبدالله ابن مسعود عنه فرمایي چې لږ وخت ساعت پس ما کتل چې څه جنډې راښکاره شوې، د هغې نه پس خلک راغلل، تقریبا 2000 پورې افراد راغلل او نبی علیه السلام سره محوی گفتگو شو. نو نبی علیه السلام نه تپوس کوي چې تاسو څوک یې؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې زه د الله تعالی رسول یم. نو دغې خلکو د نبی علیه السلام نه ثبوت په دې باندې اوغوښتو چې تاسو را څه ثبوت دی؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو ونې طرف ته اشاره وفرمیله، هغه ونه سیده راغله نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته، بیا ورته نبی علیه السلام اشاره وکړه او فرمایل چې تاسو د نبوت گواهی. نو لہذا دغې ونې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د نبوت او د رسول کېدلو گواهی ورکا. دا ټول په ټول مسلمانان شو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تپوس وکړو چې دا کم خلک وو؟ نو نبی علیه السلام فرمایل چې دا جنات وو او دا ټول په ټول چې دی مسلمانان شول. خو دې ماته یو پیغام راکو چې خلکو ته ووایه، خپل امت ته ووایه چې زموږ خوراک اډوکي دي او ګوبر دی، نو دې ته ووایه چې دې په دې باندې استجنان نه کوي، دا زموږ خوراک دی. د دې طایف د کیسې نه موږ ته څه حکمتونه څه عبرتونه هغه مخې ته راځي. اول خو دا دی چې داعي دپاره هغه دا حکمت عملي پکار ده چې د دعوت دپاره نوې نوې مواقع دې ګوري او نوې نوې میدان دې تلاش کوي. که په یو مقام کې کار نه کېږي نو بل ځای کې دې وکړي، که هلته کار نه کېږي نو بل ځای کې دې وکړي، خو خپله د کار هغه میدان دا دې وسیتر کوي. بل دا دی چې نبی علیه السلام د طایف دا سفر پیدل کړی دی، څنګه چې ما تاسو ته عرض وکړو. نو په دې کې هم دا دی چې د الله دا پیغام په رسولو کې د وسایلو عذر کول چې ما سره وسایل نشته او د دین کار نشم کولی، نو داسې نه ده. د دین کار بې وسایلو هم کول دي او سره د وسایلو هم کول دي. او دې نه بل دا هم ظاهرېږي چونکې طایف کې نبی علیه السلام 4 کاله د طفولیت تیر کړي دي، په هغې کې 2 کاله د رضاعت تیر کړي دي
او گویا د نبی علیه السلام رضاعي د رونو ځای ده او د یو قسم ته رشتهداري و ورسره دغه حلیمه سعدیه هم د طایف وکنه او نبی علیه السلام 4 کاله دلته کې د خپل بچپن تیر کړي دي نو د نبی علیه السلام سره دغه همدردي هم وه نو نبی علیه السلام څومره مخلص و چې په دغه بنیاد نبی علیه السلام طایف ته سفر وکړو دې دپاره څومره فکرمند و چې دې څه وکړي ایمان راوړي بل دا سفر پیدل کوي نو دې نه هم پته لګي چې انساني همدردي د نبی علیه السلام په زړه کې څومره وه چې دی هدایت یافته شي او دی د کفر نه بچ شي همیش د پاره کامیابی حاصله کی او د همیشه ناکامۍ نه بچ شي او دینا دم پته لګي چې د دعوت په کار کې او د دین په کار کې به مشکلات مخې ته راځي خو کار بند پرېږدو او په واپسې باندې دا دعا کول دې طرف ته اشاره کوي چې رجوع الی الله پکار ده رجوع الی الله پکار ده او بیا نور خلق قصوروار نه ګڼي د خپلې کمزورۍ الله تعالی ته شکایت کوي او د خپلې کمزورۍ اعتراف کوي او دومره شفیق دی په امت باندې چې جبرائیل امین راځي او ورسره د غرونو فرشته راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي تاسو حکم وکئ دا غرونو منځ کې وچکړو ختمې کو خو نبی علیه السلام په امت باندې څومره مهربان دی او څومره شفیق دی فرمایي نه که دی ایمان نه راوړي د دې په نسلونو کې به الله ایمان والا خاوندان پیدا کړي نو او بل دا دی که طایف والو انکار وکړو او هغې دومره تکلیف او لوی ایزا ورکه خو فورا الله جل شانه نصرانی ته او جناتو ته الله جل شانه اسلام ورکو او هغې الله جل شانه مشرف په اسلام باندې کړل نو دې نه هم پته لګي چې داعي میدان ډېر وسیع دی او هغه به کار نه پرېږدي خپل دعوت به کوي دا د نبوت په 10 کال باندې دا غټ واقعات دي د نبوت په 11 کال باندې د معراج د اسراء واقعه مخې ته راغلې ده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نو چونکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غمجن وو او عام الحزن په تیر شو نو اوس د نبی علیه السلام ته داسې یو سفر په باندې کوي د طایف سفر تیر شو په هغې کې او مختلف او عجیب و غریب تکلیفات نبی علیه السلام ته ورکړی شول چې په کاڼو وویشتلی شو او دومره ارحم الامه دی اشفق الامه دی چې بددعا ورته نه کوي نو اوس نبی علیه السلام باندې یو سفر کوي او هغه سفر چې هغه دوه حصې دي سفر چې نیم پکې د ځمکې سفر دی او نیمه حصه د اسمانونو سفر دی او به تر سدرة المنتهى پورې او به عرش معلا او د الله جل شانه ملاقات او به د الله د طرف نه انعامات نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ام هانی په کور کې آرام فرما دی جبرائیل امین رالی نبی علیه السلام را پاسولی حتیم ته بوتلو او د حتیم نه د زمزم کوی ته بیر زمزم ته بوتلو او الته د نبی علیه السلام سینه مبارکه سریکا د نبی علیه السلام زړی په زمزم په اوبو باندې وینځلو او الته په براق باندې به براق ورله سورلی وګرځوله او جبرائیل علیه السلام ورسره شو او د دلته نه نبی علیه السلام روان کو خو په منځ کې یو ځای رالی چې هغه د کجورو ځمکه وه هلته نبی علیه السلام د براق نه کوز کو او نبی علیه السلام ته وویل چې دا هغه دلته ته 2 رکعته مونځ وکړه او دا هغه ځای دی چې د هجرت نه پس به ته دلته راځې
نو دلته نه بیا نبی علیه السلام په براق باندې سور کو او نبی علیه السلام بیا وادي سینا ته تشریف یوړو. نو هغه ونه چې موسی علیه السلام سره خبرې کړې وي نو هلته بیا د براق نه کوز کو او 2 رکعته مونځ یې هلته بیا وکړو. بیا د حضرت شعیب علیه السلام علاقې ته ورسولو، هلته 2 رکعته مونځ وکړو. بیا هلته نه بیت اللحم یعنی فلسطین چېرته چې د عیسی علیه السلام پیدایش شوی و هلته تشریف یوړو، هلته هم 2 رکعته مونځ وکړو او آخر کې بیت المقدس ته تشریف یوړو یعنی مسجد اقصی ته. په لاره کې ډېر مشاهدات شوي دي، خبر را نږدېږي مونږ به نن انشاءالله هجرت ته ځان رسو او بیا به آینده درس کې مونږ د هجرت نه خبره کوو. نو دا سفر زمینی دی، زمینی سفر دی چې نبی علیه السلام تر مسجد اقصی پورې ورسېدلو. دا ټول سفر څه دی؟ زمینی سفر دی. او په مسجد اقصی کې د تمامو انبیو امامت کړی دی. بیا تمامو انبیو ته مونځ پړو کو او امامت نه چې فارغ شو مسجد نه بهر تشریف راوړو نو نبی علیه السلام ته 4 پیالې پیش کړل شوې چې یو د اوبو، یو د پیو، یو د شاتو، یو د شرابو. نو نبی علیه السلام په هغې کې د پیو او د شاتو انتخاب وکړو. جبریل امین ورته عرض وکړو چې تاسو د دین فطرت اختیار کو. بعض روایت نه معلومیږي چې دا پیالې نبی علیه السلام ته د سدرة المنتهی نه پس پیش کړل شوی وي. نو حافظ ابن حجر په هغې کې تطبیق کړی دی چې دا پیالې 2 وارې پیش کړل شوي دي، یو وارې په دې موقع باندې او یو وارې د سدرة المنتهی نه پس. په مسجد اقصی کې د نبی علیه السلام د تمامو انبیو دا امامت دا دې طرف ته اشاره ده. اول دغه قبله اول وه، نو گویا نبی علیه السلام د قبله اول او د قبله ثانی یعنی د بیت الله شریف او د مسجد اقصی د دواړو امام دی. او د دنیا د قیادت او الله جل شانه تر قیامت پورې امتی محمدیه ته حواله کو دې طرف ته اشاره ده. بیا د مسجد اقصی نه اوس د مسجد اقصی پورې دا د سفر اولنۍ حصه ده چې دا زمینی دی. اوس هوایي سفر دی د مسجد اقصی نه تر الله جل شانه تر ملاقات پورې. د مسجد اقصی دا څو ځل تعمیر شوی دی، دا لږ څه قدرې منظر دی. دا به بیا ووایو مړه صحیح ده، ناوخته کېږي که نه دا بس وایي حاجي اوږد شو که نه 43 شو کافي وایي. زه بیا به انشاءالله مسجد اقصی نه چې او ورسره بیا د مسجد اقصی نه دا هوایي سفر دی نو انشاءالله دا بیا وایو په دې کې جوابات دي. او وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله